أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د سورہ مائده 111 نمبر آیت تے. سورہ مائده 111 نمبر آیت تے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ لِلْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. دی آیت مبارکہ کے اللہ رب العزت په عیسی علیہ السلام باندې یو خپل بل انعام تذکرہ کوي، لکه څنګه چې مخکې الله رب العزت خپل انعامات په عیسی علیہ السلام باندې بیان کړل. وَإِذْ او یاد کا هغه وخت اوحیتو چې خبر واچوله ما، یعنی دا زړه کې القا وکړله ما، الهام وکړلو ما، الی الحواریین حواریانو ته. حواریین دا حواری جمع ده، دا سپینوالی ته ویل کیږي او مراد ته هغه دوست دی چې د هغه دوستی خالص وي، د منافقت نه خالی. نو دا د عیسی علیہ السلام هغه ملګري دي چا چې په عیسی علیہ السلام باندې ایمان راوړو. د عیسی علیہ السلام ملګرو ته حواریین وای، لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرو ته صحابه کرام ویل کی. نو فرمایي چې مونږ وحی وکړه حواریینو ته ان آمنو بی، دا چې ایمان راوړی تاسو په ما باندې، و برسولی او زما په رسول باندې. قالو نووی دوی آمنا مونږ ایمان راوړی دی، واشهد او گواشه بأننا مسلمون په دې باندې چې یقینا مونږه غاړه ایښودې ده. مسلم آیت ویل کېږي چې اسلام راوړي، او آمنا ایمان ته ویل کېږي. ایمان او اسلام دواړه یو شی دی، لیکن کله چې د دواړو تذکیر یو ځای راشي نو بیا د ایمان نه مراد د زړه یقین ته ویل کېږي، او اسلام بیا ظاهری اعمالو ته ویل کېږي. ورنه نه، یعنی اسلام او ایمان دواړه یو شی دی. نه اسلام بغیر د ایمان نه اسلام پاتې کیږي، او نه ایمان بغیر د اسلام نه ایمان پاتې کیږي. اذ یاد کا هغه وخت قال الحواریون چې اوی حواریانو، یا عیسی اے عیسی علیہ السلام ابن مریم، هل یستطیع ربک آیا طاقت لري ربستا ان ينزل علينا مائدة من السماء چې نازل کی په مونږ باندې یو خوانچا
درستخوان من السماء د اسمان نه. د عیسی علیه السلام دغه ملګرو د خپل د ایمان د اطمینان دپاره د عیسی علیه السلام نه د یوې خوانچې مطالبه وکړله. د دوی ایمان کې هغه څه شک نه و، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د مړو د ژوندي کېدلو کیفیت په خپله لیدل د دې درخواست کړی و الله تعالی ته. دغه شانتي حواریینو هم د زړه د اطمینان دپاره د عیسی علیه السلام نه دا مطالبه وکړله که په موږ باندې یو درستخان نازل شي چې په هغې سره مونږه د زړه اطمینان هم وشي او مونږ په هغې سره برکت حاصل کړو. نو یو مقصد برکت حاصلولو. فرمایي چې عیسی علیه السلام لول په دې خبر باندې ډېر زیات خفه شولو چې دا خبره خو داسې ده چې هغه د اعتماد نه کېدلو خبره ده. او دویمه خبر دا ده چې کله د الله تعالی نه د یو معجزې مطالبه وکړلی شي نو د هغې نه پس بیا الله تعالی که چېرې دغه قوم معمولي نافرماني وکړي، ناشکري وکړي، نو بیا په هغو باندې ډایرکټ عذاب راځي. نو عیسی علیه السلام دا خوښه نه کړله. بیا وروسته د عیسی علیه السلام د زړه تسلي په دې باندې وشوله او د الله تعالی نه دعا وغوښتله. فرمایي چې کله دغه درستخان د اسمان د راروانو نازلېدو دغه حواریینو هغې ته کتل او عیسی علیه السلام چې په هغه باندې د یرې د خوف کیفیتو او د هغه وجود چې دی هغه رپېدو. دغه خوانچه راکوزه شوله او په هغې له پاسه یو رومال پروت و. نو څوک هغې ته مخکې کېدی نه شول. بیا عیسی علیه السلام دغه خپل ملګرو ته وویل چې په تاسو کې چې کم سړی په ځان باندې پوره اعتماد لري چې هغه عمل زیات صفا دی او درست دی، هغه دې دا رومال اوچت کړي. لیکن هغوی عیسی علیه السلام نه مطالبه وکړله چې د دې دپاره ستاسو نه زیات مناسب بل څوک نشته دی، دا مشکل تاسو په خپله حل کړئ. عیسی علیه السلام بیا هغه چاردام وکړلو او خپل لمونځ یې ادا کړلو او د الله تعالی نه دعاګانې وغوښتلې او بیا یې دغه رومال په خپله باندې لرې کړلو. بیا هغوی ته وویل چې تاسو اوس شروع وکړئ. نو هغوی شروع هم نه شوه کولی. فرمایي چې په دغه خوانچه کې 15 روټۍ وې او یو پای کې مهی و. فرمایي چې زیتون پکې هم و، ګبین پکې هم و او پنیر
او غوړي دا اشیاء پکې وو او په دې کې سبزیانې هم وي او بعض روایتونو کې د میوو تذکره راځي چې په دې کې میوې وي یعنی د دې سره میوې وي یا صرف میوې وي یعنی دا داسې څه ډېر شیزونه نه وو او په یو وخت به دې ته 4,000 کسان کېناستل او هغه به دې خوراک وکړو ماړه به شول او هغه به لاړل نور کسان به رالل لیکن دغه خوانچه کې به کمې نه راتلو او دې کسانو به برپور د هغې نه خوراک کولو دا هغه برکت و کم چې هغه حواریینو غوښتلی و فرمایي چې بیا عیسی علیه السلام مسکینان یتیمانان هغوی را وغوښتل لاول هغوی د هغې نه خوراک وکړلو او دغه خوانچه اوچته شوله او کم کسان چې خوراک کړو نو په هغو کې چې څومره مرضونه وو هغه ټول مرضونه د هغو نه ختم شول جذام والا نور مرضونو والا هغو ښه شول بیا حواریینو دا تمنا کوله چې مونږ هم د دې نه خوراک کړی وی لیکن هغه درستخان به بیا دوباره راتللو یو ډیره موده د میاشتو په حساب سره دغه درستخان به راتلو او خلکو به دای نه بیا خوراک کولو بیا په آخر کې د خلکو رش او بی احتیاطی دومره سیوا شوه چې یو بل دکې ورکول او دا کوشش به کولو یو بل به دکې ورکولې بیا عیسی علیه السلام او دغه درستخان چې به کم راتلو روزانه د هغې ترتیب بیا قدرې بدل کړلی شو په منځ کې او پکې بیا وقفه راتله او بیا مالداره خلک د هغې نه منع کړلی شول د تاجرانو په تجارت باندې یو اثر پریوتی و ځکه چې د خلکو سوداګانې خرڅېدل هغه کم شي وو نو دغه مالدارانو او تاجرانو بیا د هغې متعلق پروپیګنډې شروع کړې او د خلکو په ذهنونو کې نفرت اچول دا یې شروع کړل او خلک د هغې نه بدظنه کول عام طور د خلکو مزاج چې دا هر طرف ته اوړي یعنی د اسمان د درستخان راځي او خلک ته خوراک کوي د دې متعلق په سړی څه پروپیګنډه کوي او د دې متعلق په یو سړی څنګه د چا په زړه کې نفرت اچوي چې یاره دا ښه شی نه دی یعنې ښه ته ښه نه ویل د دې متعلق د چا ذهن جوړول دا ډیر زیات عقل نه مني دا خبره لیکن د عام خلکو په ذهن کې هر څه اچول دا ممکن دي د یو سړي چې څنګه ته تربیت کې او څنګه خونه چاته کې هر سړی هغه طرف ته ځي اگر چې
داسې افراد په زرو کې یو کس دوی چې هغه د چا په خبرې